أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله. دې زینا سورة الفلق دا شروع شو. لومبني آیات کې فلق راغلي تسمیه الکل باسم الجزء. نو دې ټول سورت ته دغه د وجه سورة الفلق دا ویل شي. او پځې کې نه لکه پاسره پاسم لومبني آیات کې راغلي قل اعوذ برب الفلق تسمیه الکل باسم الجزء. دا ټول صورت د دې وجه سورۃ الفلق ویل شو. فلق اصل کې ویل شي په لغت کې چول یو شی چې اوچ وي نو دې ته ویل شي فلق. نو سارم چې د شپه چې دینو فالق الاصباح الله رب العزت وی فالق الاصباح دا شپه اوچ وي الله رب العزت ته رضا او بس دا سو کوي الله رب العزت فالق الاصباح. یا بل ځای الله رب العزت فرمایي ان الله فالق الحب والنوى یخرج الحي من. نو الله رب العزت هغه ذات چې شلون کې دي چودون کې دي دانو د اډو کولره. ان الله فالق الحب والنوى. نو داوی چولی اوسیس. او بیا دا دو صورت چې دي د دې ډیر زیات فضایل دي، خاص کر د شرور د دفع په خاطر باندې. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ما داسې یو دو سورتونه یا څه آیاتونه نازل شوي چې د هغې مثل نشته. نو بیا وفرمایي چې دا دو سورت اوس دا فضایلو په اعتبار سره د نورو فضیلتونو په اعتبار سره نور آیاتونه سورة الفاتحه لکه الله وی سبع من المثاني والقرآن المجيد یا آیات الکرسی یا بعض آیاتونه نور دي دی له الله رب العزت فضیلت ورکړ. آیاتونو کې بعض ځایونو له فضیلت شته، قرآن کې بعض څنګه پیغمبرانو کې بعض پیغمبرانو له فضیلت شته. لا کلام دی الله ورکړي دی بعض سيزونو له فضیلت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آقا فرمان دې زموږ استادو په ایمان صلی الله علیه وسلم. نو خبره دا چې دا خدا په اعتبار د دفع د شرور چې الله رب العزت په دې سره شرونو او فسادونه ختمي. نو بقول اعوذ برب الفلق یعنی په سورۃ الفلق کې چې دی په دې سره الله رب العزت ظاهري حفاظت کوي. ظاهري حفاظت ظاهر بدن مستعل الله حفاظت. او فسورۃ الناس سره الله ستا باطنی حفاظت کوي. الله موږ له حفاظت او یا بسورۃ الفلق سره ستا الله رب العزت چې دی د دنیا د شرور نه فساد د دینه حفاظت کوي. او فسورۃ الناس سره چې ستا په دین باندې کوم آفتونه ستا ایمان د کوم خطرات متوجي دي الله دا غینه حفاظت کوي. لہذا ویل پکار دي کنه والله توفیق راکړي. حدیث کې دا سم راځي علماء ورانه کړي دي په توجه ساتي. حدیث کې دا سم راځي چې د دینه مخکې کله دا دو سورته نو را نازل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلف کلمات د دفع د شر د پاروي چې د شرونه فساد ختم. او چې کله دا سورتونه دوه را نازل شو نو بیا به عموما دا سورتونه
او نورم داسې احادیثو کې د دې ډېر زیات، یعنی بس دې سره اسانه خبره دا ده چې داسې بل شیز کې تاثیر نشته د شر د ختمولو دپاره لکه څنګه چې په دې صورتونو کې تاثیر ویلې پکار دي. علماء را نقل کړي دي، غټو کتابونو د احادیث هم را نقل کړي. په دې تبلیغي سټالونو باندې یو کتاب ملاویږي، مولانا شکیل الهی سے اجتماع کې مخبره د اجتماع نه راوړي، ذکر الله کی کثرت کیجیے، هغه کې مولانا شکیل الهی سے وغیرہ نور علماء شیخ زکریا رحمه الله ذکر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې چې کله د کېدن وړوبنې به دا دوه صورته په لاسونو مبارکو باندې دم کړل، خو دم هغه دم دوه درې حصې لري. یو اصل دم دا دی پکې چې تا د دم سره د توکانو پشن، دا اصل دم، نو دا به دکه شان په خپل لاسو مبارکو باندې چوپ کړو، بیا به چې د بدن کمې حصې پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارک رسېدو، نو دا به په بدن باندې راخ. دې سره چې ستا په بدن باندې څومره که خراب نظر استعمال شوي ستا په بدن باندې چې دې تعویذونه دا خلک چې وایي دا دی او پلان کېدو دا بیا هغه د ټول خدای په دې صورتونو سره ختموي، دې سره خدای ختموي. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کمزوري شو، فزان نشو لستلی، نو بیا یې بیبي مبارکه زمونږ او ستاسو مور سیدنا عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل چې دا سورتونه ووایه په ما باندې را چوپ کا، نو دا هم ته معلوم شي نو ویل پکار دي. ښه الله رب العزت تعالی توفیق راکړي. او د دې په تفسیر کې علامه ادریس کاندهلوی رحمه الله وغیرہ جادو چې دا یو څو خبرې درته کوم، د اخره کې خیر دې کله دوبدم شي، نو ډېرې خبرې به تاسو ته یاد نشي، خو نچوړ خلکو ته یاد دي. پړومبي ځل چا د ترجمې داسې نه یادېږي که چا دا خیال دي چې پړومبي ځل به زه موږ یې چې دی نو څو مولانا فاضل حنیف شهید رحمه الله سره مو کړه، مفتي جمعه ګل صاحب سره مو کړه ده، او دوه پیرې چې دی درې تفسیره پې تقریبا زه واورم، بیا چې دی لکه شان تفسیرونه پې وګورم، بیا چې دی مفتی اعظم پاکستان استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد ضروری خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه د هغه نه مو کړله، بیا مدرسه کې په درجو کې وکړله، نو د هغې نه بس لږ ټکي اخوا دېخوا ګزاره کوو د استادانو په دعا سره. الله دې مزید د هغې شفقت جاري ساتي. نو دغه سره خو دا لږ څه خبرې ورسره یادې ساتئ انشاءالله العزیز. زمونږ استاد مولانا یوسف شاه هغه وایي ما شپږ پیرې ترجمه کړې، خپله دادا وایي چې ما شپږ پیرې ترجمه شاه منصور باباجي صاحب سره کړې. لکه شهباز بابا د شاه منصور غالبا 33 بار که 100 پیر یا 41 بار دو ترجمه چې دا پړاو کړی و خلکو ته. مفتی ضروری خان صاحب تقریبا 34-35 یادې نه برو دکه شان، شیخ طاهر صاحب د پنجپیر والے چې کوم هغه هم دکه شان، دغه شان چې دی نو هر چا دا بار بار به پوهېږي، خو دا خبرې بعضې یاد ساتل دا نچوړي چاته یاد. ادریس کاندهلوی رحمه الله د کابل اخبار نه څه خبرې رانقل کړي. کابل اخبار صاحب چې دی نو خپل به موږ څه ونه وایو لوی سړی، خو دا شیخ حسن جان شهید رحمه الله اصطلاح باندې هغه وایي چې ډینګاډول شان دي، بعضې خبرې ټیک دي ډېرې او بعضو کې کمزوري شته، خو هغه وایي که ما په دې جادو سره خلک نن سبا دې نه ډېر تم دي، جادو دی او منتر دی او ګوډې دی او دا دي او هغه دي پلان کې دي. هغه وایي چې بعضې علماو دا رایه ده چې په جادو د اکثرو جمهورو رایه دا ده چې په جادو سره اصل نه بدلېږي، انسان نه بدلېږي، خو د بعضې علماو دا رایه شته په هغې کابل اخبار هم دی رحمه الله تعالی چې هغه وایي چې په جادو سره د انسان اصل هم بدلېږي. بیا هغه وایي څه کلمات دي بایږي که چېرته مې دا نه وي نو د یهودیانو ډېر لوی عالم تېر شوي، د یهودیانو به زمانه خر جوړ کړی وي، مطلب جادو زور خپل کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته راغی، ما دلته وی لږ ورته خیر دی توجه سره، نو درې قبیلې د یهودو غټې وي،
بنو نضیر او قینقاع وغیرہ غټې قبیلې دغه قبیلو بالادستي وه په ټوله مدینه منوره باندې که چا کاروبارو باغیم د دې قبضه وه مذهبي تورم د دې قبضه وه خلکو دې ته پوهه وي که سکولونه یا د هغه ټیم یونیورسټۍ وغیره چې څه د پوهې ادارې وي هغه ټولې د دې په لاس کې وي دې پوهې خلک دکه شان حتی مفسرینو لیکلي تاریخدانانو لیکلي دي چې د مدینو خپل باشنده اوس او خزرج به خپله لور نشوه ورکولی چې لور به یې ورکوله نو بیا به د یهودي نه تپوس وکړه وایي دا لور مې پلانکې غواړي ورای کړم که نه چې دي به ورته وایي چې ورای کړم بیا به یې ورکول حج و عمرې له به چې تله نو هم به د یهودو نه تپوس په هر څیز کې د دې ځمکې بلا شاغشته نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړه نو د هغې بالادستي ختمه شوه دا مجال نو چې یهودي به روانو او څوک دې ناست وي نیغ به ورته ودرېد په یهودي سلام وغیره یهودي به هغه یو خپله بالادستي وکړه مدینه منوره بیا جنګونه به د اوس او د خزرج او د دې قبیلو ترمنځ کول او داسې به یې کول چې د همیشه دپاره به دین ښه دی دي به کمزور بس هغه کیسه ولاړه او بس دین جنګوان حکومت پې کوه سکندر اعظم د خپل استاد نه تپوس ورته وایي چې زه خو ډېره ملکونه مې ونیسل څه وکړم ورسره دا به څنګه ځان سره ساتم هغه ورته څنګه بس وړوکي حکومت جوړوه کس پې مشر کوه او دي چې دې خپلو کې اختلاف نه به دي به خپلو کې جنګېږي او تا ته ما تحتي تا ته کمزور دا اوس څه پالیسي ده د یو خلافت عثماني نه 45 ملکه تقریبا جوړ شوي دي حساب لګوه 40 نه 45 ملکه پورې یو خلافت عثمانیه زمونږ دا مغل لا ورسره نو دا دی یو خلافت عثماني هغې نه 45-40 ملکه اوس دا چې یو ملک به دی به څومره طاقت پلانکې به وي راولي یا پلانکې خو ښه کوي خلافت عثماني ته جوړ نه خبره داسې ده خیر نو بیا دې چې په مدینه منوره باندې بالادستي وه په هر اعتبار سره نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړه نو مذهبي مشرم خلکو هغه ومانه لکه شان نورو معاملاتو کې هغه انصاف پسند او دې خو نه و انصاف پسنده درخواست به یې ځان ته واله نو دې هغه بالادستي ختمه شوه حتی چې مسجد نبوي نه به د بانک اوازو په دې بد لګېده کورونه یې دغلته پرېښوده په کرایو یې ورکړه یو څه بس نو دې دا کار وکړه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تعویضونه وکړه اوس خلک رولګي صحیح حدیث دی په سند سره ثابت دی مشهور خبره ده د عوامو ترمنځ د حدیث نه انکار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جادو نشي ته نبی خو باسا د خپل له خبرو د بار ولې د صحیح حدیث نه انکار بیا ترکیب پکې راست کړه د حدیث نه انکار د مسلمانانو د پښتنو ترمنځ د کیسې را راست راځه د نور حدیث او انکار دې په کومه کوي یعنی دا بل راځي نه بیان درته دوه درې راځي یو کس تقریر کوي پټکی هم والي دی انکار دې بس باندې کوي دا چې دې په قران ځان کوي بیان کې وایي چې دا خو یو نیم سل کاله پس ولیکل سل کاله پس حدیث دا څه پته لګي چې دا په حدیثو کې ځان نه لیکل شي او دا خدای کما خبر نو خبره دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تعویذونه وشو او هغه تعویذونه چې دی په عقیده اثر کړو د دنیا په معاملاتو کې چې به یو کار کړو نو غي به وي چې دا کار معنا دی کړو کله به یو بیبي کور ته تلو به بچي ته جوړ نه تل دا څه په دنیوي امور کې بعضي اثر وکړو او بدن مبارک چې دی نو دا بالکل لکه چې سړی وتړل شي داسې بیمار خیر بیا چې دی چې فرشتي راغلي خوب ولیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم پای کې ورته طریقو خودل شو چې پلان کې کوی کې د هغه په ویخ کې د ګټ لاندې تعویذونه پراته پلان کې يهودي کړی دي دا او هغه چې دی کولاو نو هغه حدیث مفهوم داسې گویا زما د بدن کولاوش تړلې شوی کولاوش نو دین دا معلومه شو چې جادو خبر نو د هغې دپاره علاج د ټولو نه مؤثره طریقه هغه دا ده چې موږ د اخري سورتونه وایو او یو چې کوم 15 منځونه دي دې پسې اوراد فاطمي چې دا همیشه کوو په ده به د جادو اثر دی بیا نور هم څه
وظایف شته وغیره چې سړی هغه وایي قال موسی ما جئتم به السحر وغیره نور هغه داسې ازموده دي چې موږ خپله ازمایي دي کوشش داسې نه چې د چا ویلې ما ویلې او زمونږ دا خلک ډز سره د زمونږ د لیدو کیسې نشانه 40,000 روپۍ په تعویضونه ورکړو تیرې بېخو بس بچا بس بیا یې روړي ته وګوره موږ که تعویضونه پرته خو چې ته په بل کې نو بل به پتا څه کوي د خلکو ته پته نه لګي د ښځو خولې کې خبره ټینګېږي ولې نو د هغې دپاره بس د دفع د شر دپاره دا صورتونه نه دي زنانه بل خوا ګرځي دمونه له نه دي بل څه هلکه نو الله رب العزت فرمایي قل ته ورته ووایه ای پیغمبره اعلان وکړه اعوذ چې زه پناه غواړم څه نسم پناه نیسم برب الفلق په مربي د څه سره د سبا سره په رب د فلق سره ما درته ووي چې فلق څه ته وي چودونکي دا څنګه چول ته ویل شي نو سبا ته واخلم علامه د سبا مخلي په رب د سبا باندې زه پناه نیسم په څه سره په رب د سبا سره کاکا په رب د سبا سره هلته ګوره د صورت ما درته وي تتمه د اخره کې ختمېږي ته په تمهید کې رانه پاڅېدلې ما له ویلې مدعا نه اوله خبره په بسر کې څوک تښتېدلي وو مطلب دی نو ناپاني چې وایي ته په تمهید کې رانه پاڅېدلې ما له ویلې مدعا نه تمهید سر کې صورت فاتحه ذکر شوه منځ کې باقي مطالب ذکر شو مضامین ذکر شو اخره کې بیا خلاصه ذکر کیږي درته وایي هغه صورت فاتحې سر کې مې چې درته ویلو چې الحمدلله رب العالمین اکا رب چې دی ګوره هغه د سبا رب دی اکا رب چې دی دا ټول قرآن درته ثابت کو نو قلت اوس ووایه اعوذ زه پناه نیسم پناه غواړم برب الفلق په ربو د سبا سره په ربو د سبا سره د سنا من شر ما د شر د هغه سنا خلق چې الله پیدا کړی چا پیدا کړی دي الله پیدا کړی پیدا کول چا کړی دي الله یا لکه بیماری څوک راوړي الله بیماری څوک بوزي الله ژوندي کول څوک کوي یا یې مړه کول څوک کوي روغول څوک کوي چې دا شر او فساد او فتنه جوړه کړي دا جوړه څوک راوړي الله رب العزت نو من شر ما خلق د شر د مخلوق نه په پناه غواړي د شر د مخلوق نه په پناه غواړي دې په توجه ساتي د شر د مخلوق نه به څه غواړي پناه غواړي نو دې صورت کې دا دي خبره پکې دا ده تاسو توجه چې دې خوا ساتئ که یو بل ته اشارې کوئ نو چې څه هغه بیا ذهن دا تسلسل د مناطق وایي تسلسل چې هغه دی خو بیا کیسه روانه ده نو دې خوا توجه ساتئ په ځای د دې چې یو بل ته اشارې وکړي خیر دې موږ ته اشارې کوي په کوم ځای نه پوهېږو موږ به درته من شر ما خلق نو د شر د څه شي نه د هغه نه چې الله پیدا کړي یا لکه الله رب العزت یو څیز چې دی پیدا کړی دی نو داسې څیز نشته علامه صاحب هم وایي چې د خدای په خزانه کې داسې څیز نشته چې هغه بې ضرورته یا بې حکمته پیدا شوي په هر څیز کې د حکیم حکمت وي حکمت به پکې یا لکه سپی دی په سړي باندې چک هم لګوي خو دې په سده کور څوکیداري کوي که نه کوي دا پکې دا غوسه ده غصه چې دا نو اسې بې ځایه دی وکړه نو ښه څیز خو نه دی خو دغه غصه ده که ستا په عزت باندې څوک حمله کوي تا کې د غصې ماده نه وه تا به یې چې کوي دې مړه بس کوي د خپې به دې غځولې وي تا به هغه به ستا په عزت حمله کوي تا به دې چې سبحان الله هغه به ستا په عزت حمله کوي تا به دې چې ماشاءالله نو دا خدای پاک ستا په دې بدن کې دا یو طاقت دی د غصې دغه شان چې دی نور داسې تکبر دی التکبر مع المتکبرین عبادت د الله رب العزت د نیکانو په مقابله کې چې دی تکبر خوشي نه دی خو دغه تکبر او لوی ده چې ته د کافر په مقابله کې شي نو هغه ته به ځان عاجزي به نه کوي چې هغه دا غاړې ډز کړي او ته چې دی لاسونه یې راوکړي چې زه عاجزي به مرغه یو دوه رکعته نفل کوم چې ته یو دوه رکعته نفل کوې هغه به له خوله وانه کړي ته چې دی نو هغه د هغه په مقابله کې نیغ کلک ودرېږه دکل ته هغه د زینه تان کر ودرېږه او زه ورته وښایه چې د مسلمان دا طاقت دی نو هر څیز کې د هغې دوه اړخونه شته نو من شر خو ته به څه کې چې کوم د هغې د شر اړخ دی د هغې نه به پناه غواړې من شر ما خلق د شر د ما د هغه نه خلقه چې چا پیدا کړی دی الله رب العزت ومن شر غاسق او د شر د څه شي نه د شپې نه اذا وقبه چې کله دا تیاره شي یا چې کله دا راخوره شي هلکه د شپه کې بلا فسادونه کېږي که
کنه بلا سيزونه کیږي بلا غلط پکې کیږي نو الله رب العزت فرمایي زمانه داسې پناه وغواړه په جامع کلمات سره پناه وغواړه ته بس سوالي ته خو به وایې چې خدای پاک پلانکې ښځه راکړي ته به وایې چې خدای پاک دومره د پیسې راکړي چې د اسمان نه راپرېوځي خدای پاک الله وایي جامع سوال وکړه سم سوال وکړه چې درله درکړمه نو الله وایي ما تاسو ته ویلو زمونږ لوی شیخ صاحب د پښتنو کې ښه معروفه شخصیت دی شهید ادریس صاحب الله ته ډېر لوی د دین کار اخلي هلته حقانیه کې ورته تقریبا 1500 کسان په پیریډ کې ناست یو پیریډ کې دا دوره حدیث په 400 کې د هغه سره په یو پیریډ کې دلته پیریډ والي بیا حقانیه مدرسې ته ځي دلته تقریبا 350 کسان ورسره په پیریډ کې شهید ادریس صاحب وایي درس یې کوم په درس کې وایي چې یاره سوال کوي خدای پاک کوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په الله څنګه ګمان کوي خدای پاک کا شان تاسو سره معامله کوي دیو طالب دې چې موږ ځان له به خو باسه سوال نه کوي نو ور دې چې تاسو سوال کوي وایي څه روزانه چې خدای پاک کارولا راکړي یا ور دې چې ځان مطابق کوه کنه تو څنګه روانه کارولا هو په وحي سبب غلطي نه برابر وي هغه څه کوي دا نو خیر بیا وسه کې ګرځا بیره باندې جانډا پور خېږي چې دا بابا صاحب دې څه وګړي ورسره نو خبره دا سنوردي وې د بل څه سوال وکا ناغه وی چې زبس ته پاک شاړې راکې نو خپل شانته صادر دی راکې هغه ته دغه شان سوال کوا نو دې کې سوکرا یا د مرزو خانانو کې سوکو بیا ورته وی چې دا شهید ادریس صاحب ته وی چې تاسو له دا صادر راوړل دا ډېر چې دین دا دی تاسو له خاص راوړل شیخ صاحب ورته چې ما خبره دا ورته خو طالب وی چې دی بیا خو طالب له ورکه چې چا دې تاسو ورکه ورته چې موږ سوال ته کوم نو خبره داسې ده الله وی ومن شر غاسق او شر د شپینا اذا وقبا چې کله تیار شي کله دا راخور شي نو تبانا د دغه نم غواړه غوري حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د ماخام د تیار لګي نو تاسو ماشومان مپرېږدي ماشومان مپرېږدي یا لکه پیریانې د لویری نو ته پیریانو په سور شوی دي مولانا نبی دیگر رحمه الله فرمایل وی چې پیری وی غیبانه مخلوق په سور شنو چې غیب شنو سوري د کم ځای نه راغی نو هغه یو یاري پای کې بعضو چې شریر وي هغه یو یاري نو بیا خو پتنګ دي ومن شر غاسق او د شر د سشنا د شبینه اذا وقبا کله چې تیار شي ومن شر النفاثات او الله رب العزت فرمای او د شر د سنا وایا پرم سره پناه وړم د جانا د شر د هغه بوکو نه فل عقد پسکی باغټه کې نو داسې وایا ومن شر النفاثات ومن شر النفوس النفاثات د شر د هغه بوکو نه چې کله دغه زنانه ظالم پوک وهي په دغه غوټه کې نو د دې نه څه کومه پناه غواړم الله رب العزت موږ بچ کړي خبره داسې ده دا زنانه چې دا حکامه کل شي داسې کار دی چې کله دې چا سره دښمني راشي نو داسې خو دې زور نشي اختی داسې دې زور نشي اختی اختی نو بیا تعویذونو طرف ته متوجه شي تعویذونه هغه ورته تولیکي حامان او شداد او فرعون او پلانکی هم د نرزوی ځان کفر ته رسولي ځان کفر ته رسولي او امدادونه غواړي د کافر نه په تعویذونو کې د شیطان لعین او مرتد نه چې هغه نه چې نو څه غواړي امدادونه غواړي الکه دا خلک چې دي دا دغه پکې کوي منتر پکې کوي دا د څه بدله کاکا داسې مونږ لیدلي دي چې هغه به تا سره ناست د لاسونه بالکل وړي مکمل بدل شي دا لاسونه په 2-3 کسه په زور کوه هغه ته راړولی نه شي او چې مونږ کله عاملانو ته مخامخ شو ورتي په دې لا منتر روان دی منتر لا پوره شوی نه که منتر پوره شوي بیا به کپړې شلي بار به تښتي داسې خلک په یو بل باندې کې لګیا دي دا کافران دي که مسلمانان داسې خلک لګیا دي مه پرېږدئ زنانه ومن شر نهات الکانو بکی چې دی لاکټې ځوړندې کړي وکاکا پتا خو به ډزم کړي چې الک پیدا شوی دی هغه بکی لاکټې لګولي ویم زنانه او کار مې وکړه مردانه هغه بکی د نرزوي لګولي نو هلکه بیا خوستانه چې دی نو ښځه خوا الکان بکی میک اپ کوي کاکا دې سره بسه کې ګیرې غازې ماوسه پسې میک اپ کوي د اختر ورځې چې نو باغې کې لاړ شي څه به پیشن کومه نو چې موږ یې په 50 روپۍ وخت سمو معاملې نو هغې په 200-300 سموي دا لوبه کلي ولیده
ها بیا چې لازو ته بنگلی چولی یا کاکا دا دې ولې چولی دي اته وخت الکه سټیم کې وچې دي سبوټي ته وکړو الکه تاسو د کوم ځای نسبرګان شوي کنه د ابو حسن سوادین هم بیا ته وکړي دي نو دا چې سبوټ کې په سر باندې راخوار کړ نه دا په انډیا کې یو اکټر چې دا لوبه شروع کړل دا پیغمبر نه متاثر کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه متاثر کیږي دا هغه شخصیت نه متاثر کیږي کوم شخصیت چې د سوال نیم سوا کاله بس پیدا کیږي او هغه تعالی هغه جوړلو او ولاړ رب العزت تا او په مبارکي وپرسلی سیدنا عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ولې جاړې تاسو هم مخکې وروسته ګناهونه الله معاف کړی دي هغه ورته ولې زه شکرونه بس دا الله شکر گزار بنده جوړ نشم هغه شخصیت چې کله ورته پته لګي چې زما د دنیا نه د رخصتېدو وخت زی په مبارکي ولاړ دی بیبي ګوري په بستر باندې نشتا ګرځي ورپسې دا بنو خپلو کې چې دینو د یو بل سره رقابت وي چې بل کمره کې نشتا لارو کې مسجد نبوي کې ګوري نشتا ګوري چې په مبارکي ولاړ دی او واس کې چې یا الله زما امت تن هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه پرې دی او د انډیا د اکټر طریقه دا زمونږ ایمان یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائیو اللہ رب العزت فرمائی ومن شر النفاسات او شر دا آغا نفوسنا دا آغا فوق وہن کو زناناونا فی الوقت چکل پا وٹا کیا چاہی نو علماء بازی فرمائی چی چونکہ دا مؤنث تنو زنانا دا کارونا زیاد کئی یا عام امتیاغستیش یا سوک چی دا کار کئی خبر ہمیں دا کولی چا با تارا چولی علاقہ تار لکه د دې په اول کو تعویذ ما چې وزن د کلمات وای چې کم کس کلمات ویل شو ولې تعویذ چې بیا یو دوه ورځې پاسه دغه کړی د دې وجه مون کوشش دا کو الله رب العزت تر د توفیق راکړي مو پیر سے کو بیخي نه کوي ډېر بیکار کوي الله دې موږ له توفیق راکړي او بیخي نه کوي موږ خو باز وخت مجبور شو سفر سره تر حتی الوسع زمونږ دا کوشش دي چې ځان بچ ساتو دوه ورځې پس تعویذ وکړي درې ورځې لکه دې کې ما سره جوړه لیکلې دې کې د قرآن آیتونه دي ستانه دوه ورځې کله بدل غوجل کې بدل نه وکړي برسه کې برسه وي داسې برسه تعویذ د قرآن آیات ته حفاظت نشي کولی کیسه ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد او شر دا حاسد نه د حسد کوونکو نه اذا حسد هر کله چې دې حسد شروع کی چې کله دا حسد ډیر ښه بیماری ده کاغه کسره د نقصان ورنه ته ځان له باور کی ځان خو سړی ورک نو الله رب العزت فرمای شر د حاسد نه چې کله دې څه کوي حسد کوي حسد شروع کی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې بشباها بار حدیثو کې د دې نه منع شوی چې حسد مکه چغلی مکه الله رب العزت دې مونږ بچ کی نو کوشش دا پکار دی د صورت کې تقریبا دا یو څو سيزونه ذکر شو الله وی د مخلوق د شر نه پناه واړه نو د مخلوق د شر نه به څوک بچ کی الله ټول وای څوک به بچ کی بیا الله رب العزت فرمایي چې د شپې د شر نه دا مخلوق کې راځي خو به طور خاص پکې وي چې د شپې د شر نه پناه واړه د شپې د شر نه به څوک بچ کی الله رب العزت بیا الله رب العزت فرمایي وی وی داسې کوا چې پتا سو مطلب د استا خلاف منصوبه جوړي تعویذونه کوي بل څه دا غینه پنا نسا د الله په ذات سره دا غینه ځان بچ کوا نو سو به بچ کوي الله رب العزت بیا الله رب العزت فرمایي تاسو به سو حسد کوي سو باندې کوي د وجه کوي سو بس د ځواني د وجه کوي سو بس د رشتې د وجه کوي سو بس د خاندان د وجه کوي سو به د بل څه وجه کوي بل څه اسی به کوي سو نو الله رب العزت فرمایي دغه نه پنا وغواړه او ځان بچکا چا سره نږدې شه الله رب العزت سره الله دې را توفیق راکړي قل ورتوا پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعوذ بنا وعلما برب الفلق فرد فلق سرا من شر د شر ما د هغه سنا خلقات پیدا کړی دي هغه شر نه چې الله رب العزت پیدا کړی د شر د مخلوق نه د سنا د شر
دا مخلوق نا ومن شر غاسق او د شر د شپینا اذا وقبا چې کله دا تیار شي چې کله تیار شي چې تیارا را خور شي ومن شر النفاثات او د شر د سشنا دا هغه فوق وهونکو نافلو کټ چې کله فوق وهي پس کی په وټو کې فوق وهي لکه وټه مر کړی او صبر سره پدې چې ورول صفات دا ومن شر حاسد او شر د حاسد نه اذا حسد کله چې دی حسد کی الله رب العزت د حسد نه په خپل رحم سره بچ کی سبب ان شاء الله کا الله ته منظور اخیری صورت باور او کوشش وکړو ټول ملګری دعا کې شامل شي بیا دا صورتونه به ان شاء الله استاد العلماء حضرت مولانا فخر الاسلام بابا